د بېنمازۍ انجام. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه څوک چې د لمونځ خیال نه ساتي نو الله پاک به یې په 15 ډوله سزاګانو او مصیبتونو اخته کړي چې شپږ یې په دې دنیا کې دي او 3 د مرګ په وخت کې دي او 3 په قبر کې او 3 سزاګانې د قیامت په ورځ دي. د دنیا شپږ سزاګانې یا مصیبتونه: اول، په عمر کې به برکت له منځه ځي. دویم، الله تبارک و تعالی به دعاګانې نه قبلوي. دریم، الله پاک به د مخ نور واخلي. څلورم، له هغه څخه به د دنیا ټول مخلوقات کرکه او نفرت کوي. پنځم، الله پاک به د هغه د هیڅ نیک عمل کولو ثواب او اجر نه ورکوي. شپږم، او بېنمازه شخص به هیڅکله د نیکو خلکو په دعاګانو کې نه شاملیږي. د مرګ پر مهال 3 سزاګانې: اول، په ډېرې سختۍ سره مړ کیږي. دویم، د لوږې په حالت کې مړ کیږي. دریم، د داسې تندې په حالت کې به مړ کیږي اگر که د سمندرونو ټولې اوبه هم وسکي بیا به یې هم تنده ماته نشي. د قبر 3 سزاګانې: اول، الله پاک به قبر دومره تنګ کړي چې د ښې او چپې خوا پښتۍ به یو په بلې کې ننوځي. دویم، الله پاک به له سکروټو سره یو ځای په اور کې واچوي. دریم، الله پاک به پرې د زړور په نامه یو مار مقرر کړي چې له سهار څخه تر ماسپښینه، له ماسپښین څخه تر مازدیګره او په دغه ترتیب د ټولو لمونځونو د پرېښودلو له امله به ټوله ورځ چیچي او د هغه مار په هر ځل چیچلو سره به بېنمازه شخص 80 ځله د ځمکې لاندې ننوځي. ګرانو ملګرو، راځئ چې د بېنمازۍ انجام له احادیثو مبارکو نور هم واورو. هر هغه څوک چې د سهار لمونځ قضا کړي د هغه څیره به بېنوره شي. هر هغه څوک چې د ماسپښین لمونځ قضا کړي په روزي کې به یې برکت نه وي. هر هغه څوک چې د مازدیګر لمونځ قضا کړي بدن به یې کمزوری شي. هر هغه څوک چې د ماښام لمونځ قضا کړي د اولاد د ګټې به محروم شي. هر هغه څوک چې د ماخوستن لمونځ قضا کړي د خوب له ګټې به محروم شي. هر هغه څوک چې د جمعې لمونځ قضا کړي زړه به یې تور شي. د اسلام مشر او رهبر باید د هغه شخص د وژلو حکم صادر کړي چې لمونځ نه کوي. امام احمد بن حنبل: بېنمازه شخص باید د مسلمانانو په هدیره کې ښخ نشي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله: بېنمازه شخص باید تر هغې زنداني شي چې توبه وباسي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله: له بېنمازه شخص نه خنزیر هم کرکه او نفرت کوي. سلطان باهو رحمه الله: بېنمازه شخص واجب د قتل دی. امام شافعي رحمه الله: قصداً د لمانځه قضا کول کفر دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله. ګرانو ملګرو، راځئ چې له خپل خدای پاک سره وعده وکړو چې له نن نه وروسته به په هیڅ صورت کې لمونځ نه قضا کوو.